حساب موږ کړی دی، حساب موږ کوو. نن هم په لکه غاړه وایو چې په هغه پښتونخوا جاسوس اسمبلۍ کې نن یو نثار باز ولاړ دی د علي وزیر دپاره متفقه قرارداد پاسوي. نن په هغه جاسوس اسمبلۍ کې یو نثار باز و احمد کونډې د پیپلز پارټۍ ورته ولاړ دی چې ماینز منرل بل لیله کوي، چې ورور دی په سر کې ول کېږي، پسې اخیستل کېږي، د خورې پوړونه دې تار کېږي، وسایل دې قبضه کېږي. نو ستا دې هم دغه شمله خاورې وخوري چې یا په اسمبلۍ دې پر سر کړې ده یا په ولس کې د ده د زنده‌باد نارې وایي. موږ نه وایو چې اسلام آباد دې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ته حواله سي. موږ نه وایو چې وروره نور باچا د بلوچستان ګورنر دې جوړ سي. موږ نه وایو چې موږ ته د چیف اف آرمي سټاف عهده راکول سي. زه وایم چې خدای ما ته څه راکړي دي، د خدای پر مځکه زه په اسلامي او شرعي توره په کومو اصولو د دې وطن مالک ګڼلی یم. زما سره دي یا په آیین پاکستان، په قانون پاکستان، د یونایټډ نیشن په قوانینو، په دنیاوي اصولونو رویه وسي، زه دې د دې وطن مالک یم. بس میاشت څخه زیاتې وسولې ستا ماشوم بچی مصور خان د دې ښار اغوا سوی دی. هېڅ باک او فکر یې څوک نه کوي، ولې د یو پښتانه تجار زوی دی، د یو پښتانه تجاري کورنۍ سره تعلق لري. بس که تا 5 روپۍ وګټلې بیا د ریاست په نظر کې دي په خپلو علاقارو باندې تا پورته کوي. چې ګرانو ملګرو وطنوالو، د دې وطن شخړې، د دې وطن را روان مصیبتونه چې خود ساخته او زموږ او ستاسو په مخ کې دي، د دې په خلاف دا مبارزه به نور دوام پیدا کول غواړي. تاسو به چمتو یاست، تاسو به هر وخت تیار اوسئ. دا چې زموږ په وطن د خونخوارو کمې ارادې دي، کمې سوچونه دي، د دې په خلاف د یو ملي اتحاد او اتفاق په شکل تیاری نیول، دا به زموږ او ستاسو د ټولو په پام کې وي. ګرانو ملګرو، زموږ د نن د دې احتجاج بنیادي څو ټکي دي چې په هغه کې اول هغه ټکی چې د افغان کډوال په نامه دی. ګرانو ورونو، همدغه سیاسي ملتپاله سیاسي کارکنانو، مشرانو، رهبران ول دا چې په کم چوک کې تر کم تصویر لاندې موږ نن سره ناست یو، دا باچا خان و چې په 88 یو کم اتیا کې دا زموږ د لوی کور د وینو تویولو پر دې پلان باندې پر ټول قام غږ وکړي، پر ټول ملت یې غږ وکړي چې ګرانو وطنوالو، ستاسو د وینو د بهولو، ستاسو د تباهي او د بربادۍ منصوبې روانې سوې. تاسو الرټ اوسئ، تاسو د دې د مخنیوي دپاره په شعوري بنیادو د دې مخنیوی وکړئ. خلکو دې ته پکی وایي، دا ته د دین او د اسلام او د کفر جنگ وویل. باقاعده ریاستونه، پاکستانی ریاست د کوربه په حیثیت، نړیوالو ریاستونو حکومتونو د خپلو مفاداتو پر بنیاد باندې دې ته روپۍ، اسلحه، د دنیا هر هغه ساز و سامان چې قامونه او مځکې په تباه کېږي دا راستول شروع کړل. باچا خان یا د ملتپاله ګوندونو ټولو رهبرۍ هم هغه وخت پر دې خپل قام غږ وکړي، پر افغان ملت یې غږ وکړي چې ګرانو وطنوالو، کور مه یې لکوئ، وطن مه یې لکوئ. خلک تاسو غولوي، تاسو دوکه کوي، تاسو د مهاجر مکې په نامه ځان ته رابولي، خو په تاسو کور ورانوي، وطن ورانوي. پر باچا خان د ملتپاله ګوندونو، پر داسې سیاسي رهبرانو د کفر فتوې ولګېدې. نن 40 کاله بعد چې څرنګه هغه ریاست چې دوی ته غالۍ هوارې کړې وې، دوی یې په څټ کې کښېنولي ول، دوی ته روپۍ ورکولې، وطن یې په ټکور ټکور تباه او برباد کړي. ګرانو وطنوالو، نن یې داسې پسې اخلي چې د پلاره لور پاته، د زویه پلار پاته، ورور د خوره جلا، د 45 کالو د لاسو خوارۍ ابته،
هر څه د لاسه ځینې کاږي وایي ځه که کندهار ته ځې که زابل ته ځې که هرات ته ځې ګرانو وطنوالو ملګرو پر دې خبره وکړه دا موږ نه وایو دا د دنیا قوانین وایي چې د چا چیرې پیدایش وسي شهریت د هغه بنیادي حق دی دا حق دا ریاست تا ته نه درکوي داسې لا هم قانون شته چې ته په جهاز کې په سفر د یو زنانې بچی پیدا سي چې د کومه ملکه جهاز پورته سوی پر کومه خاوره سفر کوي نو هلته هم ځان د واکو د اختیار مالک کوي دلته هم میشته افغانان ورونه دا هم په څټ څټ کې وایي ګرانو وطنوالو زموږ او ستاسو ملي فریضه ده افغاني فریضه ده پښتني فریضه ده چې د خپل ورور په دفاع کې په پرامنه طریقه په جمهوري طریقه په آئیني طریقه په سیاسي طریقه خپل فرایض در سره کو افغانانو ته په افغانیت پیغام ورکو چې نن هم زموږ او ستاسو رښتیا د ورورولۍ دي نن هم زموږ او ستاسو قرابت د خپلوۍ دی نن هم کندهار زما کور دی نن هم چمن ستا کور دی نن هم جلال آباد زما کور دی نن هم پېښور ستا کور دی خو دا چې په منځ کې یو ریاستي واکمن ما او تا سره بیلوي دا زما فیصله نه ده دا به تاریخ بدل کړي دا خطه د نن څه 15 کاله مخکې یو شی وه دا خطه د 1891 مخکې بل نوم یې ولو دا خطه به خدای 20 کاله بعد په بل نامه کې 10 کاله بعد به په بل نامه کې نو ګرانو وطنوالو دا وخت خو تېرېږي په کار دا دی چې 10 کاله بعد 50 کاله بعد زموږ بچي او کړوسي د یو افغان ورور سره مخامخ کیږي په لکه غاړه مخامخ سي چې ما په هغه وخت کې چې ته هم په څټ کې وهلې زه هم په بم کې الوزولم خو ما د افغانیت انکار نه دی کړی په دې بنیاد به د ورورولۍ دا لمن ټینګه ساتو ګرانو وطنوالو زموږ دویمه خبره چې نن دا احتجاج پر راغونډ سوی دی زموږ د وطن پر وسایلو د قبضې خلاف ده دې ریاست پنجاب چې د ریاست پاکستان په نامه هیڅ هم نه لري یو اوبه یې درلودلې نن هندوستان د اوبو د بندش دپاره خپل ټول پلانونه په خپل استعمال کې راخستی دي په هر شکل چې وي نه راوي ورېله کوي نه ستلج ورېله کوي نه ابل ورېله کوي نه ابل ورېله کوي دی چې نن په دې پوه سو چې زما کښت او کرونده د منځه ځي زه یو د غنمو د وریجو فصل لرمه دا د لاسه مه وځي نو د پښتونخوا او د بلوڅو پر وطن راغورځېدلی دی حساب یې لګولی دی باقاعده حسابونه او کتابونه د کام په مخ کې ږدي د پاکستان په نامه چې داسې وسایل د پاکستان خاوره توبه کاکړي پښین د بلوڅو خاوره ګوادر تربت د پښتونخوا وطن بنو شمالي وزیرستان د بلوڅو د پښتنو پر وطن یې پیتې ایښي دي حسابونه یې پسې راخیستي دي چې دومره ګیس دی دومره لیتیم دی دومره فلانی شی دی دومره پلانی شی دی پاکستان به د دې وسایلو په استعمال کې په راوړلو قرضې خلاصوي او 100 کاله نه 1000 کاله ژوند به پکوي ګرانو وطنوالو دا وطنونه د پلار او د نیکه زموږ او ستاسو دي د دې دپاره د 2024 د 8 فروری دا نیلام شده ټنډر شده د فارم 47 جاسوس اسمبلی په منځ کې راوړلې چې په نتیجه کې نن په قانون سازي زموږ د وطن وسایل ترلاسه کول غواړي ګرانو وطنوالو دا وسایل پلار او نیکه موږ او تاسو ته په میراث کې راپرېښي دي پر دې به جنګ کوو پر دې به د دې د دفاع دپاره در هر حده ځو دا د دوی د وس کار نه دی چې د پنجاب خلک به راځي د پښتونخوا او د بلوڅ وطن وسایل به قبضه کوي په دې دې نه خطا وځي په دې دې نه خطا وځي چې په دې وطن کې دوی د ننه په اسمبلیو کې یا د بندې په اسمبلیو کې جاسوسان پیدا کړي دي جنډۍ ورته جګې جګې کوي که هندوستان حمله در باندې وکړه واګه ماته رایله کړه فلانی شی ماته رایله کړه وروره قسم په خدای ته ورته ووایه چې دا څونه پکوړي او سموسې مې خوړلي دي دوی پیدل در هغه ځایه ځان ورسوي
په درواغو خو وطنونه نه ګټل کېږي او موږ دوی ته وایو چې لږ خو د سیندیانو غیرت وکئ هلته هم سته کاپ سته باب سته جي ډي اې سته د ریاست هم نوا جوماتونه سته لږ خو د هغوی حیا وکئ د هغوی پر اوبو باندې زیري خبره وکړه چې په لوی سر کې د پښتونخوا د پښتون افغان ملت اوبه دي چې پر هغوی باندې کله پنجاب خپل بد نظر واچوي ټول راووتل مخکشي یې وکیلانو کوله تاسو به د چیمبر اف کامرس لاهور د صدر هغه انټرویو لیدلی چې ژاړي وایي 500 اربه تاوان سوی دی 200 اربه تاوان سوی دی نو بلوڅو پښتنو تاسو ته وایو چې یو سیندی غیرت کوي نن چې د پنجاب مسله راغلې ده نن پنجابی د خپل دفاع په شا کې پښتون هم راپاروي سیندی هم راپاروي بلوڅ هم راپاروي خو پښتنو تاسو ته وایو چې ورور دی په سر کې ول کېږي پسې اخیستل کېږي د خوري پوړونه دې تار کېږي وسایل دې قبضه کېږي نو ستا دې هم دغه شمله خاورې وخوري چې یا په اسمبلۍ دې پر سر کړې ده یا په ولس کې د ده د زنده‌باد نارې وایي او دا جنګ کېږي هم نه ګرانو وطنوالو دا جنګ نه کېږي ولي خان ډېر پخوا ویلي وو چې پاکستان هغه جنګ کله هم نه کوي چې خاوره د پنجاب وي دا جنګ نه کېږي دا نه په 65 کې سوی دی دا نه په 1 کې سوی دی په 65 کې هم د 2 ورځو جنګ و په 1 کې هم چې په 90,000 فوجه هندوستان نیوي د 2 غنټو جنګ و په غنټو کې بنګال ځینې ولاړی ځکه دې جنګ ته دی دوام په دې نور کوي چې د پنجاب کارخانې په ضد کې راځي د پښتون افغان بلوڅ ملت په وینو جوړ سوي وطنونه دا په اوس د اور په لمبو سوځي نو ګرانو وطنوالو جنګ کېږي نه ته د دې ځایه د جنګ او د لښکر خبرې کوې صرف او صرف ستا د وطن د قبضه کولو دپاره دا ټولې منصوبې روانې دي ګرانو وطنوالو د دې ریاست پاکستان یا د ریاست پنجاب پر کومه دښمني به وګایږي زیري خبره وکړه 18 میاشتې کېږي چې د چمن پر لت ناست دی د ورورولۍ خبره کوي د قرابت خبره کوي د تاریخي رشتو خبره کوي دا چې د 1891 څخه مخکې هم بیا د 1891 څخه در 1940 پورې بیا در دې نن ورځې پورې چې دا کم تګو راتګو کاروبارو افغانیت و ورورولي وه رشته داري وه دا په یو فیصله در ختم کړه ستا هیڅ په نظر کې کښېنښول چې خور په هاخوا واده ده بچی په دې خوا واده ده تاریخي رشتې دي مسجد په یوه خاوره کې دی میراب په بله خاوره کې دی ژوند په یوه خاوره کې دی هیدره په بله خاوره کې ده داسې پر دې 400 ډیورنډ لاین باندې ستا د وطن د خپلوۍ د قرابت ټولې رشتې در ختم کړې د دې په خلاف ملت پاله ګوندونه نن راوتلي دي سبا به راوځي بل پړاو به در دې سخت وي باید قوم دې ته تیار سي داسې چې په دې وطن کې ستا د دغه مسایلو خبره کوي ستا د وسایلو خبره کوي 4th شیډول دی 3 MPO ده دومره کې به د دنیا یو انتهایی زیات تورست چکرونه نه ویلي لکه زموږ په سیاسي کارکونانو چې د دې وطن جیلونه وکتل ګران وطنوالو دا ټول بده یو بدرنګۍ چې د ریاست پاکستان د ریاست پنجاب په نامه د دې بلوڅ پښتون وطن سره روان دي دا په نظر کې ایښول غواړي 6 میاشتې څخه زیاتې وسولې ستا ماشوم بچی مصور خان د دې ښار اغوا سوی دی هیڅ باک او فکر یې څوک نه کوي ولې د یو پښتانه تجار زوی دی د یو پښتانه تجاري کورنۍ سره تعلق لري بس که تا 5 روپۍ وګټلې بیا د ریاست په نظر کې دي په خپلو علاقارو باندې تا پورته کوي موږ پوښتنه کوو ګرانو وطنوالو تاسو غور وکئ دا ناست سیاسي قیادت دی یو سړی په ځان پسې 3 موټره په دې ښار کې مسله وګرځي ټول د ډیت سکواډ خلک ټول د دې روزل سوي خلک په بلوڅ پښتون وطن کې په مخه اخیستي دي په راکټانو په سکیلانو ګرځي چې چیرې د چا کور خراب کوي نه پوښتنه سته
نه قانون په حرکت کې پسې راځي داسې پیښې ورسره کېږي لکه د مصور خان ده. ګرانو وطنوالو چې مصور وړلی سي سهار ستا د کور تاسو ولیده په خوزدار کې زموږ خوندو ته لاس ور واچول سو. ول دا خوب زما خوښېږي خامخا به د ما سره واده کوي. تاسو ولیدل چې زموږ در کوره پورې دا کیسې ورسېدې. په دې خوا بدول غواړي په ملي اتفاق په ورورولي راوتل غواړي. ګرانو وطنوالو که چیرې په لویه ورورولي په لویه پښتونولي یا داسې زموږ هزاره وروڼه چې زموږ او ستاسو په شان په ورځو په هفتو به پر دې باچا خان چوک باندې د درزونو جنازو سره ناست پاته سول. دا دهشتګردي د چا ده؟ ګرانو وطنوالو دا انتها پسندي دې وطن ته راوړی چا ده؟ د ضیاءالحق پوښتنه نه کېږي، د جنرال اختر عبدالرحمن پوښتنه نه کېږي، د ریاست پاکستان پوښتنه نه کېږي. در دې حاله چې د هندوستان سره د درواغو د سوشل میډیا جنگ پر عروج باندې دی. پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف 15 ورځې مخکې وایي چې हाँ हमने तो तारीखी तौर पे ये गलतियां की है कि हमने इंतहा पसंदों को पाला था. हमने अमेरिका के कहने पे हमने मगरब के कहने पे इंतहा पसंदों और जब दहशतगर्दों को वतन दिया था. उनकी वजह से यहाँ पे इंतहाई दहशतनाक और वहशतनाक वाक़ियात रोनमा हुए थे. खपला गवा दी कर्नल इमाम, खपला गवा दी जनरल हमीद गुल, खपला गवा दी रियासत पाकिस्तान په خپله گوا دی. نور خو پرېږدوه نور باچا خبره وکړه دا چې هلته په پښتونخوا کې کمپرومایز د حکومت او وزیر اعلی کښېنولي دي هغوی په خپله د هغوی ټول قیادت در پرون د پورې انتها پسندو ته دهشتګردو ته دفتر ورکولو ته تیار و، وطن ورکولو ته تیار ولو. حتی در دې پورې چې فیض او باجوا اعلانیه طور دا ویلے کہ 35-40 ہزار ان انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو پشتونخوا وطن میں سیٹل کرنا ہماری مجبوری ہے. ہم ان کو سیٹل کریں گے تب جا کے ہم دہشت گردی ختم کریں گے. عجب دہشت گردی دا چپا دہشت گرد ختم ہی ویا بات ہے کہ اسلحہ ورلور کا ورچہ ولور کا بیا دی امن پر اڑی. نگران وطنوالو دا ټول پریشانی دا ټول تکلیفونه موږ ته د دې خلکو د لاسه پیښ دي. په دې سر خلاصول دي چې کشمیری د بجلی پر بیل راوځي، سندی د پښتنو پر اوبو د پنجاب سره جنگ ته راوځي. ګرانو وطنوالو پښتنو او بلوڅ ورونو عزت مو تار سو، ننګ مو تار سو، مشر مو بې شملي سو، محراب مو شهید سو، کاروبار یې در ختم کړي، وسایل یې در څخه قبضه کړل، د نمایندګۍ یې محرومه کړل. نو په څه شي خوا به دی؟ پر څه شي راوځې؟ ماشوم بچی دی ژوند نسي کولی. نو دا ورورولي دا پښتونولي به کله را یادوو؟ زموږ په دې وطن کې د حکومتو جنګ نه دی. موږ نه وایو چې اسلام آباد کې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ته حواله سي. موږ نه وایو چې وروره نور باچا د بلوچستان ګورنر دې جوړ سي. موږ نه وایو چې موږ ته د چیف اف آرمي سټاف عهده راکول سي. زه وایم چې خدای ما ته څه راکړي دي، د خدای پر مځکه زه په اسلامي او شرعي توګه په کومو اصولو د دې وطن مالک ګڼلی یم. زما سره دي یا په آیین پاکستان، په قانون پاکستان، د یونایټډ نیشن په قوانینو، په دنیاوي اصولونو رویه وسي زه دې د دې وطن مالک وګڼل سم. په دې جنګو به سر نه خلاصوو چې خلک وایي زموږ جنګ د آیین د تحفظ دی، د حقیقي او فلانه هوډینګا جمهوریت دی. یوه خبره کوم زیرې دې خوا نه راسبه دی. 2 ورځې مخکې پر منان چوک یو ذمهواره سړي خبره کړې وه. زه منم موږ برملا ویلي دي زموږ داسې ګوند نه دی. موږ په خپل ګوند کې سنیټران نه دي معاف کړي، ټول ولس په خبر دی. موږ په خپل ګوند کې پارلیمنټیرین په ګوته کړي دي چې کوتاهي یې کړي دي. موږ هر څه په حساب کوو، په کتاب یې کوو.
داسې په صلاح او په مشوره نه کوو چې منسټري یې د جعفر خان مندوخیله سوه د ډي ایچ ای بیل خو په خدای بخښلي سردار مصطفی خان پیش کړي داسې نه کوو چې کام په داسې طریقه د لاسه ورکوو داسې نه کوو داسې نه کوو ګرانه ملګری چې د یو زوی دپاره به د یوې بچۍ دپاره به د بلوچستان یونیورسټۍ تباه کوم د هغې د پروموشن دپاره به ټوله تعلیمي اداره تباه کوم داسې نه کوو داسې نه کوو ملګری واوره د فیض او د باجوه په جنګ کې ستا خپل ملګری نن سلطاني ګواه جوړ سوی دی نن واده معاف ګواه جوړ سوی دی چې زموږ د فیض در مابینځ د افغان وطن پر دې ډیورنډ لاین باندې د کربونو کاروبار سوی دی چې کان مو سره کش کړي دي دا موږ نه منو چې دا په کربونو یا فیض ته تللی یا یو سړي ته تللی دا د ډېرو غټو حاجانو سره شریکې روپۍ وې چې د افغان وطن پر لیکه باندې پر سینه باندې دا کاروبار شروع حساب موږ کړی دی حساب موږ کوو نن هم په لکه غاړه وایو چې په هغه پښتونخوا جاسوس اسمبلۍ کې نن یو نثار باز ولاړ دی د علي وزیر دپاره متفقه قرارداد پاسوي نن په هغه جاسوس اسمبلۍ کې یو نثار بازو احمد کونډې د پیپلز پارټۍ ورته ولاړ دی چې ماینز منرل بل نه لکوي دا موږ په افتخار سره وایو نن هم وایو چې که ژوند و خدای دې داسې ورځ نه راولي موږ در دې لاشونو در دې اغواکاریو په دا کاسې کیله کې خدای بخښلی نواب ارباب عبدالظاهر کاسۍ د 80 کاله په عمر د سیاست په دې لاره کې انتها پسندو دهشتګردو در کونړ او در خواسته ورسوي په دې لاره کې میا یو زوی بایللی دی په دې لاره کې د انتها پسند او دهشتګردۍ په خلاف د بادشاه خان د فکر ملګرو په درزونو په سوونو قیادت و کارکنان د لاسه ورکړي دي خو دا وایو چې پرون به دا جنازه پورته کېدله نو یوازې به د بادشاه خان د فکر ملګرو وژې ورکړي وې نن چې مفتي شاکر صاحب په پښتونخوا کې په پېښور کې په شهادت رسېږي نو هم یا افتخار وژه ورکړې ده په جنازه کې ولاړ دی په سټیج یې ولاړ دی که ګیلمن په شهادت رسېږي به حیثیت یې کام ورته ولاړ یو سبا به هم ولاړ یو دا وصیت د بادشاه خان دی دا د رهبر تحریک خان عبدالولي خان دی د اصغر په کردار د اصغر په ملامتیا د اصغر په پړتیا بادشاه خان ته دې څوک بد نه وایي د بادشاه خان فکر دې څوک بد نه وایي دا د بادشاه خان فکر دی دا د بادشاه خان سیاست دی چې ټول افغان د ننګ په دې لاره تر جلال آباد ته سره پیوند کړی دی په ټول ملت یې کام وطن و د کام ژغورنه پېژندلې ده نو ګرانه ملګرې پر خپله خوله لاس ونیسه کومه نورو خبرو ته در پام سلو خدای مکه بیا به ډېر داسې څه وویل سي چې وطن به حریان پاتې سي چې داسې به هم څوک د وطن سره کوي زه په آخر کې یو وار بیا د ملت پاله سیاسي ملګرو مشرانو ورکرو دا په دې ټول وطن کې د چمنه څخه تر پشنه تر مسلم باغه در ژوبه در دوکیه نن تر کوټې په دې لوی او پراخ له خشمه ډکه احتجاجو د ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله نوی پړاو چې دا قیادت کښېني بیا به داسې فیصلې کوي چې ټول به ورته حیران وي